دا نوجوان وی یو شپه مې ټوله شپه د غلطو ملګرو سره تېره کړه چې ستړي شو 3 بجې وې کور ته چې رالمه خپله بیبي مې چې وه وی هغه موده وه وی زما یو د 15 کالو وړه لور وه هغه موده وه کمرې ته چې رالمه وی ما ویل چې یاره دی وده دي پرېږده وه خپله بله کمره مې په ځان پسې رابنده کړله داسې او ما ویل چې زه لږ نور به فلمونه به لږ نور وګورم لږ دا به تا ته هم پته وي تا نوجوانه وروره فیغلې خورې تا ته به دا خبره پته وي دا هغه ټیم دی چې رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزیږي او ما او تا ته وایي ما نه به څوک بخښنه وغواړي ما او تا ته وایي ما نه به څوک دعا وغواړي ما نه به څوک رزق وغواړي ما به څوک رضا کي ما او تا ته رب العالمین داسې خبرې کوي او نوجوان رور مې په دغه وخت کې د رب العالمین د خفه کولو لارې ګوري وایي زه چې خپل فلم ته کېناستمه لږ ساعت وروسته وایي دروازه مې راپسې کولاو شوه زما وړه لور د 15 کالو وی ما ته مخامخ ویل دروازه کولاو کړه ما ته ویل چې پلارا یا ابي پلارا عیب علیکا یا والدی اتق الله بابا دا ډیر لوی ګناه ده بابا د الله نه ویریږه دا ګناه مکوا وی دا خبره را تدریک کرته د خپل ولی لور مې راته وکړه بابا د الله نه ویریږه دا ډیره د شرم خبره را چې ترسي ګناه کې چې رب العالمین وی چې ما رضا کو ته خفه کې رب العالمین وی ما نه بخنه وغواړه او ته په دې وخت کې ګناونه کې وی بیرته دروازه بند کړله وی زه چې را پاتېدم ما دا سوچ کاوه ته ورې چې د خپل لور مې وی چې زه رالم لور مې بیرته په بستره وده وه بیرته سملاسته خو دې خبرو چې مې واورېدلې ایسته مې په دې ذهن کې ما ګڼویل چې زه لیونی شوم دا څنګه عجیبه خبره زما لور ما ته وکړه دا خو رب العالمین چې د چا د هدایت اراده وکړي وایي دې ټیم کې اذان وشو 7 کاله شوي وو چې امام دقه فلمونه کتل ما دغه فیسبوکونه کتل ما دغه نیټونه کتل ما به د مانځو حال ما به هم داسې ملګرو سره چې کوم یو پروګرام ډېر د بې حیایي او د بې ګناه د رب العالمین د خفه کولو دغه دی ما په 7 کاله کې رب العالمین ته سجده وی نه وه لګولې سار وی اذان چې وشولو بس هر څه ما ویل چې جومات ته به لاړ شم وی جومات مخکې نه زما د مانځه سره مینه نه وه چې د جمعات امام چې الحمدلله وی ما په دې زړه کې یو اثر وکړ دې خبرو زه حیرانه شوم وی ما چې کله سجده ولګوله زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې لاړل چې ما کله مونځ سر ته ورسېدو زه وی پوه شوم چې زما زړه ته هغه ایمان چې زما د زړه نه وتېرېدا بېرته زړه ته راواپس کېږي لږ ساعت جومات کې کېناستلم بېرته چې کور ته رالم وی نور کله به زه چې دفتر ته تلم وایي دا وخته به تلم په دغه ورځ باندې وختي لاړم وی یو ملګری راته ویلې چې نن څنګه وختي راغلی نور کله خو ته ډېر ناوخته وجه دا وه چې یو سړی ټوله شپه فلمونه وګوري هغه به څرنګې خپله ډیپټي د دنیا سر ته ورسوي او یا به څرنګې د دین کار وکړي دا وی ما ورته ویلې چې بېګا خو راسې یو عجیبه کیسه وشوله داسې کیسه راته وشوه وی ما ته مې یو ملګري ویلې چې رب العالمین د باندې رحم ځکه کړی دی چې د لور په ځای باندې د ملک الموت درلېږلی وی او د قطیم دی د ساه د اخیستلی وی او د دې فیسبوک او د دې بې حیایي د پاسه د دې فلم د پاسه د نه ساه اخیستې وی خبرې کولې دې خبرې ته کله کله سوچ وکړه نن چې ته کله سوچ کې د چا تصویر به راغلی په پلانکي دمچورۍ کې د دې ونه ساه وختله څوک به په لارې رواني دمچوري به کوي او په دې حال کې به ګاډی وجنګېږي په دې حال کې به د نڅا وخېږي دې خبرې تا ته د دې خبرې ذهن کې دې نه راځي چې رب العالمین د پسې په هر وخت کې په تا پسې در پسې ستا رب چې دی ته د هغه نه په یو ستا د مرګ یو ټیم مقرر دی دې ګناه کې که تا له مرګ راشي څه به کوې ماسپښیمه پورې مې وایي خپله ډیپټي وکړه د ملګري سره به هر صورت وایي جومات کې مې لمونځ وکړو خو یې په دې زړه کې مې یو غټ سوچ و چې هغه خپله لور بېرته وینمه چې کومې لور د هدایت ذریعه زما ګرځېدلې ده وایي ډېر سوچ مې وایي ډېر تیز کور ته را روان وم کور ته چې رالم نه خپله لور مې وایي خپله ښځه مې مخې ته ولاړه ده د دروازې نور کله به وایي د دروازې مخې ته نه ودرېده وایي ما ته ویلې چېرته ورک شوی وې وایي ما ورته ویلې چې خپل دفتر ته تللی و او اوس ولې ناوخته مونځ مې کو وی ما ورته ویلې ښځې نور کله خو ته چېرته بار نه یې ولاړ څنګه نن بار ولاړې دروازې مخې ته ویل ما ته اول ویل
ستا د 15 کالو لور چې دا هغه وفات شوې ده. که رب العالمین د باندې یو رحم وکړي او تعالی د توبې توفیق درکړي، دغه لور چې څنګه رب العالمین د دې سا شو اخیستلی ستاسو هم شي اخیستی، په دې خبره ځان پوهه کوه. وایي دا خبره چې ما واورېدله، وایي زما حواسو کار پرېښودو، بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې روانې شو چې ما خو غټ ارمان دا و چې زه د چا په وجه باندې مې ایمان بیرته نصیب شوی دی، د چا په وجه باندې مې حق نصیب شوی دی چې دا خو مې یو ځل بیرته لیدلی وی. جنازه م چې پې وکړله، وایي هغه ملګری مې راغی ویل ما ته ویلې خپله هغه لور چې ستا د هدایت ذریعه ګرځېدلې ده دا نن په خاورو کې په خپله اندخه کا. وایي ما ملګرو ته ویلې چې دا زه خپله لور نه ښخومه، دا زه خپل یو نور دی چې الله ما له رالېږلې وه خو زما مې واخیستله وه. زما عرض دا دی رونو نوجوانانو او د دې زمانې ای مسلمانانو چې دا کم ګناهونه کیږي، والله رب العالمین به غصه شي او د دې غصې په وجه باندې به داسې عذاب را باندې راولېږي چې زمونږ دپاره به بیا د توبې لار هم نه وي، زمونږ به د معاف کېدلو لار به هم بیا نه وي، داسې هغه قهر به را باندې راشي. نن چې سوچ وکړي هر طرف ته د ګناهونو، څوک دې خبرې ته فکر نه کوي. چا خپل بچي ته داسې ونه ویلې چې بچیه ستا سره چې د هغه څپېړه موبایل ورسره ته پې ټوله شپه څه ته ناست یې،